بڑو کوالی نمی جن سنا آشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اول سپارہ دا سورة البقرہ آیت نمبر دے 29 د بنی اسرائیل او هغه ذکر روان دی. اصل کې بنی اسرائیل معنا یهود. کله چې پیغمبر علی السلام مدینه ته هجرت وکړلو نو دلته يهوديان ډیر آبادو. مکه مکرمه کې مشرکان آبادو او دلته يهوديان ډیر آبادو. بیا شام او یمن طرف ته هغه طرف ته عیسایان ډیر آبادو. خو دی مدینه منورې سره يهوديان چې دا اهلی کتاب ډیر پوي خلکو دا هغه ټیم خلکو به ورته تعلیم یافته خلک ویل او یقینا و دا ډیر خيار خلکو او کتابونه ورسره او په دوی کې په د يهوديانو بنی اسرائیلو کې 4,000 پیغمبران راغلي. په بنی اسرائیلو کې یو فضیلت د بنی اسرائیلو هم دک دی چې 4,000 پیغمبران په دوی کې راغلي. حالان کې د یو خاندان چې یو سړی چرته لوی سړی تیر شي نو ټول خاندان سترګې په اوچتي وي. بیا چې په یو خاندان کې پیغمبر یو راشین داغه خاندان ټول خاندان په لوی اوچت شي او بیا چې په کې 4,000 پیغمبران راشین دا ډېر لوی فضیلت دی. په هر حال د تعلیم یافته سړینا او د پوهه سړینا ګیلم زر راځي. یو خو عام کمقل او ناپوهه سړی هغه کې یو کار نه کوي نو داغه نه دومره سړی نه خپکیږي نه ګیله راځي. څومره چې یو پوهه سړی هغه یو کار نه کوي. نو مشرکین او بت پرستو هغه خو اسم ایمان نه راوړو نو يهوديانو ته الله تعالی دلته متوجه شوی ډیر زیات آیاتونه راغلي چې تاسو ولې ایمان نه راوړئ. تاسو باندې الله څومره انعامات کړی دي. نو یا بني اسرائیل اے بني اسرائیلو تاسو ته ویل بني اسرائیل دا د عبرانی زبان لفظ دی د حضرت یعقوب علیہ السلام لقب یعنی اے د یعقوب علیہ السلام بچو اے یهودیانو اذکروا تاسو یاد کی نعمتي زما هغه نعمت التي هغه انعمت چې ما انعام کړو علیکم پتا سو باندې. ګور یهودیانو له الله تعالی دلته بار بار ذکر کړي زما انعامات یاد کی تاسو باندې ما ډیر انعامات کړي احسانات کړي دي خو به هر حال دوی هغه انعامات اون منل. وانی او بشک ما فضلتکم فضیلت در کړه تاسو ته علی العالمین پټول جهان باندې. زمونږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مبعوث کېدلو نه وړاندې پیغمبر علیه السلام ته چې لا پیغمبري نه ملاو دین وړاندې زمونږ د امت نه بهترین امت او بهترین خلق هغه د بنی اسرائیل وګوره. ځکه دوی ته پیغمبران ډیر راغلیو. د حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل اخرنه پیغمبرو نو په هغه زمانه کې په ټولو خلکو کې بهترین خلق داو. ځکه دوی سره آسمانی کتابو آسمانی احکامات او پیغمبران دوی کې راغلیو نو دا ځکه دوی له الله فضیلت ورکړو. خو کله چې زمونږ امت راغلی او پیغمبر علیه السلام ته پیغمبري میلاو شو نبوت میلاو شو نو بیا زمونږ امت هغه بهترین امت وګرځیدل. کنتم خیر امه زمون امت خیر امت ویل شوی دی لتكونوا شهداء على الناس دا شهداء على الناس په ټولو نور امتونو باندې دا گواه یو ګرځولې شو. نو زمون نه وړاندې دغه امت دا د بنی اسرائیل دی له الله فضیلت ورکړو. خو ګوري چې کله قران راغلی نو دغه بنی اسرائیل قران ونه منله نو الله مغضوب علیهم کړم. قران سوره فاتحه کې راځي غیر المغضوب علیهم ولفظ المغضوب علیهم یعنی په دوی باندې د الله غضب بیا راغلی. او زمونږ امت
دی چې کله قرآن قبول کړل نو دا خیر امت بهترین امت وګرځولې شو یعنی دوی د هغه لوی درجې نه چې الله فضیلت ورکړو ښکته درجې ته الله راکوز کړل ولی دوی د الله احکامات قرآن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه رڼا قبول نه کړه نو الله وای ما تاسو له فضیلت درکړو په مخکینو امتونو کې مخکینو خلکو کې دا بهترین خلکو نو ای بنی اسرائیل تاسو ته دا انعام نه یادېږي واتقوا او تاسو ویریږئ اوس بل یره الله ورکی واتقوا تاسو ویریږئ یوما د هغه ورځې نه د قیامت ورځ ورته الله یادوي لا تجزي چې بدله به نه ورکوي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا هیڅ شی د یو نفس د یو سړي نه بل سړی هیڅ بدله به نشي ورکولی ولا يقبل منها او نه به قبلولی شي د دې نفس نه شفاعة سفارش دریم نمبر ولا يؤخذ منها او نبشي اخستل د دوی نفسنا عدل جرمانه فدیه ټیکس دا ممتنشي اخستل ولا هم او نبدوی ينصرون مدد کولی شي ګوري په دنیا کې د مجرم سړي د خلاصولو سلور ذریعہ وي او د قیامت ورځ هغه هم یو عدالت ته یو حکومت به د قیامت ورځ قائميږي التبهم یو لوی جج الله تعالی ناس پی هر انسان سره بغیر د واسطینا بغیر د وکیل نه برای راست د الله سره مقدمه وي او التب سوال جواب وي نو هغه ډیره سخت ورځ ده ځکه نه پکې راپورټ شته نه پکې اف آی آر شته نه پکې وکیل چلیږي نه پکې دا سينور څوک ایسی چو چلیږي نه پکې چرتا آی جی چلیږي بلکې ډایرک په ډایرک بده د الله سره سوال جواب او هغه سره بده حساب کتاب وي نو ځکه دومره سخت ورځ ده چې یوم یفر المرء من اخیه یو بنده به د خپل ورور نه تختی و امه و ابيه د مور او پلار نه به تختی و صاحبته و بنيه یعنی د هغه ملګرو نه به تختی د خزې نه به تختی د بچو نه به تختی دومره سخت ورځ حالانکه په دنیا کې چې په انسان هر څومره سخت راشي نو وړو کې بچي د امور پلار دا نه پرېږدي په ځان باندې سخت تیری خو بچی ته هغه سخت نه ورکي حالانکه د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې هغه مور کما مور چې بچی له پي ورکي نو د قیامت ورځ چې پیراشي نو هغه مور به هغه پي ورکون کې بچی نه بم غافل شي هغه پي ورکون کې بچي هغه بم د ځان نه یو طرف ته کې دا غینه بم دا خزانه خبره وي او د الله طرف ته به استرګي وي او نفسي نفسي आवाज به کوي د ځان غم ور سره دا بچي غم به ور سره نه وي نو دومره سخت ورځ ده نو دلته په دنیا کې قانون دا دی چې یو مجرم خلاصيږي د هغه سلور طریقې دي هغه سلور طریقې دلته د آیت کې راغلي دي اوله طریقه دا د مجرم د خلاصي چې هغه ځان پځي یو ذمہوار راولي یو ضامن راولي هغه عدالت یا تاڼه کې دا ورکی چې زما پځي دک ضامن شو کزه سوارا نغلم یا مقدمه ته حاضر نشلما نو دغه سړی به زما ذمہوار یا د پیسو ذمہواری واخلي خو اول ذمہوار ورکول وي دویم نمبر که ذمہوار نه وي نو بیا شفاعت سفارش دویم بیا خلق سفارش ګوري یو مقدمه ته یو لانجوي نو په هغه کې خلق یو سفارشي ګوري ځکه د مجرم د خلاصي د پاره دویم ذریعہ هغه سفارش وي که سفارش باندې انکار ونشي نو دریم نمبر باندې بیا جرمانه وي یا فدیه وي یا رشوت شو یا ډالۍ شولا خو چرسي نو بیا پیسې خلق چلی جرمانه او پیسې جرمانه به جمع کو چې څومره جرم دی دا به ورکو دا مجرم را خلاص کا چې پدیم کارو نشي نو سلورم نمبر خبر اداوي چې بیا دا خلق زور استعمال کی احتجاجو کی هر قسمه واړه زاړه نوجوانان بوډاګان نه وغړي او خپل خپلوان نه جمع کی پیسې افرادی قوت او مالی قوت هر سره جمع کی نو د پزور باندې هغه سړی را خلاص کی نو سلور طریقې داري نو الله د دې سلور وانو طریقو نفي کړی دا چې د قیامت ورځ دومره سخت ورځ د جوړې دلته تاسو کمی حربي استعمالوي د مجرم د خلاصي د پاره د قیامت په ورځ ګوره اکد مجرم چې څوک مجرمي نو هغه په یو طریقه باندې نخلاصيږي هغه په سمانه خلاصيږي نو د آیتونو معنی دا ده اب خلاصيږي په قران باندې په ایمان راوړلو باندې او د ایمان نه پس په دې باندې په عمل کولو باندې نو چې قران باندې ایمان وي په پیغمبر علی السلام ایمان وي په قران باندې عمل وي د پیغمبر علی السلام په سنت طریقو باندې عمل وي نو دا به د نجات ذریعہ وګوره التبیان بل هیڅ چیز هم د نجات ذریعہ نه ګرځي نو الله فرمای یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا تاسو یاد کئ نعمتي زما اغه نعمت التي هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړه پتا سو باندې
یو انعام دا چې د فرعون ندیل الله نجات ورکړه، بل هغه سمندر ورته الله 12 کوشي کړله، بل په د اسمان نه تیار درستخانونه افریقا ته کې په خوراک راتله من او سلوا، دغه رنګ دی یو کړي نه 12 چشنی روانېدل. وانی او ما فضلتکم فضیلت در کړه تاسو ته علی العالمین په ټول جهان باندې، خدا د مخ کې زمانه په جهان باندې. د حضرت علی رضی الله عنه یو قول له الموضوعات الکبرى را نقل کړي دي. ګورې دی بنی اسرائیل باندې الله ډیر زیات انعامات کړو، خود دې انعاماتو بدله دا و چې دی په الله باندې ایمان راوړل او د الله ډیر مخالف جوړ شول، ځکه په دې کافرانو کې هغه بدترین کافران او ډیر د مسلمان دشمن او د الله دشمن هغه د يهود دی. ګوره نو دا ځکه جوړ شوی دی چې الله په انعامات کړو، نو دغه بیا د الله سخت دشمنان هم جوړ شل. نو زمونږ پښتانه وای هر چا سره خمه کوه، ځکه چې چا سره خو کې د هغه د بدو نه یریږي. نو دغه یو قول حضرت علی رضی الله عنه ته منسوب دی، هغه فرمای اتق شر من احسنت الیه، یعنی د هغه سړي د شر نه یریږي چا سره دی چې نیک کار کړی وي. نو دوی سره الله ډیر انعامات احسانات کړو، نو دا غي بدله دوی دا الله لور کړل چې کفر شروع کړل او د الله مخالفت شروع کړل. واتقوا تاسو یریږئ یوما د هغه ورځې نه د قیامت د ورځې نه لا تجزي چې بدله به نه ورکوي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا هیڅ شی. دې کې هغه ولنۍ حربه د مجرم د پاره طریقه، یعنی ذمہوار به مالته ستاسو بل هیڅوک به یو بل د بل ذمہواري نشي اخیستلی. دویمه طریقه ولا يقبل منها او نبشي قبل ولید دی نفس نه دیو انسان نه شفاعت سفارش د مجرم سړی نه چې څوک حقیقت کې مجرم کافر، نو ګوره د هغه سفارش هیڅوک داغه سفارش هیڅوک نشي کولای تر دې پورې چې د قیامت په ورځ باندې یو پیغمبر کده کافر سفارش کې هغه الله نه قبلې چې کافری ګوره نو سفارش هم نه قبلېږي. دویمه طریقه. دریمه طریقه ولا يؤخذ منها او نبشي اخستل منها د دې نفس نه د انسان نه عدل اغه جرمانه او فدیه دا ممتن شي اخستلې. څلورمه حربه او طریقه دا ولا هم ينصرون او نه بد دي مدد کول شي چې دوی ارسمرم چغي وي ورسمرم جماعت راولي، نو الله نشي راولي او د الله نه نشي خلاصولې.